راشد لطیف د پاکستان کرکټ بورډ ته یو ډیره غټه مشوره د چیمپئن ټرافي حواله سره ورکړې ده، ځکه تر اوسه پورې د چیمپئن ټرافي فیصله ونه شوه. بل په دوبۍ کې چې کوم میټینګ و نو د آی سی سی چې کوم افیشل جیشا، اوس خو د آی سی سی مشر جیشا دی، نو سره د خپل ټیم استرالیا ته لاړو. د پاکستان د پی سی بي چې کوم کسانو دوبۍ لتلو د دغه فیصلې د پاره ای په دوبۍ کې پریخي دي اور د تل د استرالیا ته فیصله ونه شوه. که انلاین چرته میټینګ کوي، انلاین په زوم باندې سم میټینګ کوي اپ کې دیش خو د په ځای پرې خو دي او استرالیا ته تللی د پاکستان د انډیا او د استرالیا بارډر گواسکر ټرافي ټیسټ سیریز روان دي. دغه میچ کتلو د پاره او یو د اولمپکس میټینګ دغه کتلو د پاره. نو راشد لطیف اوس پاکستان کرکټ بورډ له څه مشوره ورکړي پاغه باندې ډیټیل سره خبره کو. راشد لطیف ویلي چې پاکستان ته پکاره چې چیمپئن ټرافي نه بایکاټ وکړي، ځکه چې پاکستان د چیمپئن ټرافي نه بایکاټ نه کوي او پاکستان هایبرډ ماډل هم نه مانی، نو بیا به انډیا د چیمپئن ټرافي نه انکار کوي. راشد لطیف پاکستان کرکټ بورډ له دا پیغام ورکړی چې انډیا بایکاټ کوي نو هغه نه مخکې تاسو بایکاټ وکړئ، ځکه انډیا خو تاسو هایبرډ ماډل دی ولا فیوژن نوم اخلي یا هایبرډ ماډل نه مانی. ځکه پاکستان کرکټ بورډ انډیا له ویلي چې سیدا د چیمپئن ټرافي د تاسو چې کوم میچز د مونږ په دوبۍ کې وکړو، خو د تاسو په ملک بیا راتلونکي 3 ایونټس دي، یو د وومن ورلد کپ ته، یو T20 ورلد کپ ته، یو چیمپئن ټرافي ده. نو دې کې به هم تاسو مونږ له زمونږ میچز په دوبۍ ګراوند باندې راکوي، په هایبرډ باندې راکوي، په هایبرډ وینیو باندې راکوي، چې دله د انډیا کرکټ بورډ کمپلیټلی تیار نه دی. انډیا کرکټ بورډ د پاکستان د فیوژن ماډل یا پارټنرشپ فارمولا یا فیوژن فارمولا یا د هایبرډ نوم ولا ورکي دا نه مانی. نو دلته د راشد لطیف ویلي چې ګوره یغه تاسو نه مانی منمانی کوي، نو تاسو هم سیلف ریسپیکټ شته، د پاکستان هم سیلف ریسپیکټ شته، تاسو ته بایکاټ کوي، انډیا جانه، بی سی سی آی جانه او آی سی سی جانه. ځکه د انډیا چې کوم د بی سی سی آی د انډیا کرکټ بورډ چې کوم چیرمن دی غم جیشا دی او هغه اوس د آی سی سی چیرمن دی جیشا. نو هغه چې فیصله کوي په پاکستان باندې، نو پاکستان له پکار دی وای چې د دې چیمپئن ټرافي نه بایکاټ کی. دا راشد لطیف ویلی دی اور پکار هم دا اوس کشر انډیا خپل میچز په هایبرډ وینیو کوي اور په 2026 کې بیا T20 ورلد کپ په انډیا کې بیا د پاکستان ټیم انډیا له خوشي نو خامخا په پاکستان میډیا تنقید کوي چې تاسو ولې د انډیا نه یریږئ یا تاسو ولې انډیا وایي چې موږ د تاسو هایبرډ ماډل ځکه نه منو کنه. بی سی سی آی وایي چې په انډیا کې د سکیورټي ایشو نشته، تاسو برازي ځکه نور لوبډلې راځي. نو دلته پاکستان کرکټ بورډ هم ولا وایي چې په پاکستان کې هم سکیورټي ایشو نشته، نور لوبډلې راځي تمراشه خو ولوي چې نه پاکستان ته زموږ ټیم نه درځي، پاکستان ته به د موږ ټیم نه درځي، په منمانیا نه کوي یا په خپل بدمعشیا نه کوي. مخکې جیشا صرف د بی سی سی آی چیرمنو بیا غسر هم اختیارات ځکه چې پیسې زیاته ریونیو چې کومه جنریټ کیږي آی سی سی ته د انډیا نه زیاته پیسې غله جنریټ کیږي، نو هغه به هم د انډیا خبره منله، نو هغه وړو کې بدمعشو. اوس غټ بدمعشو آی سی سی چیرمن جوړ شو را، نو دغه اختیارات نورم سیوا شو. نو اوس ګورو چې راتلونکي ټایم کې څه فیصله کیږي. خدا راشد لطیف دا مشوره پی سی بی له ورکړی و، ما تاسو سره هم شریک کم، تاسو د حواله سره سره لري کمنټ کوي. ډیره زیاته مننه. والسلام.